محترم مسلمانانو خویندورونو، کو چاته مالی مشکلات وي یا چاته د رزق د پیسو تنګسیایي، دغه رنګ نه چا ډېرې زیاتې پیسې پکاري، نو هغوی د صرف دوه وظیفو کې یو وظیفه د ماښام د لمانځه نه بعد او بل وظیفه د سر نه واړه تر ماسخوتنه پورې دا کولی شي. دواړه وظیفې داسې دي چې تا به کروړپتي کې محترمه دومره ناشنا وظیفې دي چې قرآن مجید کې الله پاک وایي چې زه به تعالی مال او دولت ښه ډېر زیات بېسیاره درکومه. او حدیث مبارکه کې وایي چې څوک دا کلمات وایي دغه وظیفه کوي الله پاک به د انسان ضرور مالداروي. نو که ستاسو مال او دولت پکاري یا ستاسو حاجت نه پوره کېږي یا ستاسو یو ډېر لوی مشکل دی یا قرضدار یې، نو همدا وظیفه نن شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر مسله را به حل کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو او درنو مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. زمونږ اکثر خویندورونه هغوی دا شکایت کوي چې یاره مونږه ډېره زیاته غریبي تېرو یا ډېره زیاته غریبي ده زمونږه. داسې څه وظایف دا مونږ ته وښایه چې الله پاک پې زمونږ دا غریبي دا ختمه کړي. الله راله مال او دولت ډېر زیات راکړي. الله پاک زمونږ حاجتونه دا پوره کړي. نن چې کوم زمونږه وظیفه ده انتهایي لاجواب او انتهایي پاورفل وظیفه ده. یو وظیفه محترمو زمونږ د سورة الواقعه ده چې د ماښام د لمانځه نه بعد دی وایو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپلو صحابه کرامو ته د دې سورت د ویلو درس ورکړی دی او دغه رنګې صحابه کرامو خپل بچو ته دا سورت ته زده کړی، نو بیا به هغوی د بچو باره کې مالی ټینشن، مالی مشکلات، د پیسو دولت دا غم بیا نه کوو. چا ورته وایي چې دا ولې؟ وایي ما خپل بچو ته د رزق چابي ښودلې ده. نو سورة الواقعه د ماښام د لمانځه نه بعد د ژوند معمول ساز کې روزانه وایي. ډېر نه، که تاسو یو میاشت ویلې بس تاسو بیا تاسو ته په یاده شي بیا به تاسو په یاد لګیایئ او وایئ به نو. او دغه رنګې دویم وظیفه زمونږ د استغفار ده. د سحر نه واله تر ماسخوتنه پورې تاسو کم از کم تاسو 2000 پیرې استغفار وایئ. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله قرآن کې وایي چې کوم سړی استغفار وایي زه مالدار وم. الله پاک وعده ده، اول ته کې د سورې واقعه وعده د دواړو جهانو سردار ده. نو کوشش وکړئ محترمو دغه دواړه وظیفې د تاسو وکړئ چې کله دواړه وظیفې را پوره شي نو ماسخوتن د لمانځه نه بعد یا د ماښام د لمانځه نه بعد چې ته سورة الواقعه ووایي یا د استغفار ته پوره کړي، ماسخوتن د لمانځه نه بعد هم پوره کړي ته، نو بیا د هغې نه بعد 2 پیرې درود شریف ووایه، دعا وکړه، بیا 2 پیرې درود شریف ووایه، په مخ لاس راکاږه. انشاءالله العزیز چې څه دې غوښتلي هغه ټول به درته ضرور میلاویږي، ځکه چې قرآن مجید وایي چې انسان به د دې سورت په لوستو سره مالداریږي. انشاءالله الله پاک به تا مایوسه کوي نه. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.